السلام علیکم ملګرو پېښور زلمي په مقابله کراچي کینګ د پی اس ال دویم میچ هم یو ډیر تھریلینګ میچ شو یو ډیر ګرم میچ شو چې پېښور زلمي په دریو رنزونو باندې وګټلو سکور کارت به سره شریکوم میچ په ډیرو مرګرو کتلی هم وي چې کتلی وي سکور کارت نه ګوري نو ویډیو سکیپ کوي او چې نه وی کتلی او سکور کارت کتل غواړي نو ویډیو مکمل ګورئ په سکواډ باندې به هم خبره کوو د پېښور زلمي په بالینګ باندې به هم خبره کوو ویل پلیډ اماد وسیم ویل پلیډ شعیب ملک ډیر ښه بیټینګ وکړو میچ واپس کراچي کینګ طرف ته راوړلو چونکه پېښور زلمي 200 ټارګټ ورکړی و څلور وکټ ډېر زر پرېوتې په 46 رن باندې د کراچي کینګ څلور کلاړیان آوټ خو بیا به اماد وسیم او شعیب ملک ذمہواري وایسته او 100 پارتنرشپ یې وکړو ډېر ښه گیم روان کړی راځئ د سکور کارډ باندې خبره کوو ټول نه پهله خو تاسو وګورئ تاسو له زه اوورز ښیم اخرنی اور تاسو وګورئ اخرنی اور کې هم نو بال شوی سیکنډ لاست اور کې هم نو بال شوی دی په 18 اور کې هم نو بال شوی دی چونکه درې ور نو بال چې کوم دا د کراچي کینګ بیټسمنانو کیش نه کوي مطلب دی باندې سکور وای نشته په اخرنی اور کې چې کم نو بال واغې نه پس فول ټاس بالو کو چې هغه اماد وسیم صحیح مطلب میډل نه کو کینی هغه هم چکه کې دیش خو هغه صحیح میډل نه کو چونکه هغه بیا امپیر لو هغه ریویو هم کو خو هغه نو بال ور نه کو نو درې کنزیکټیو نو بالې په 17 اور کې په 18 اور کې سوري په 18 اور کې په 19 اور کې په 20 اور کې درې نو بالې شوې چې درې وړه غي کېش نه کې مطلب باونډري پیرا نه وستا دا ورونه تاسو له سکرین باندې ښکاری جی نو اوس پراشو سکور کارت طرف له سکور کارت ک تاسو ګورئ پېښور زلمي طرف بابر اعظم او کوهلر کېډمور چې کوم د ډیر زبردست بیټینګ کو بابر اعظم کراچي کینګ خلاف پکار هم و چې د ټیم پرې خلو د وسیم اکرم د لاسه نو پکار هم و چې د خلاف ښه بیټینګ کړي و غیله خولې و چې مطلب وسیم اکرم دی ویلو چې بابر اعظم زیو کو زیو کو سوک راځوي په مونږ باندې اثر نه پروزي خو تاسو کو چره وګورئ کراچي کینګ چې څومره هم میچونه کړي دی کې بابر اعظم ټاپ سکوري جی او کراچي کینګ په لاس پی اس ال کې نه میچونه بایللو صرف یو میچ ګټلو په تیر شوی پی اس ال کې هغه کې بابر اعظم کپټنو دا پیر اماد وسیم ویلو چې زمونږ په تیر شوی پی اس ال کې بابر اعظم کپټنو هغه هیڅ پلانینګ نو بغیر د پلانینګ به مونږ میچ سکول مونږ ټول میچونه بایللو دا پیر اماد وسیم کپټن نو پته بر کراچي کینګ لګي چې دای پکې څومره میچونه ګټي دا ټاپ تاسو له سکور کارډو کته تاسو بالینګ کچره تاسو د کراچي کینګ ګورئ امیر ویلو چې زه پی اس ال کې خپل زور خیر ما زه پی اس ال کې دیله چې خپل ځان ثابتو ما چې دای زړه ډراپ کړم د ټیم نو دا د غلطي کړې ده زه پی اس ال کې دیله پروف کوم امیر 4 اور 42 رن ور کړی دی جی بل اماد وسیم 3 اور 42 ور کړی دی عمران طاهر 4 اور 40 کټینګ 3 اور 29 ټول نه بالنګ چې پای کړه دغه پکې میر حمزه کړه چې په 2 اور کې 13 رنز ور کړی یو وکټ شته زداریان چې د 2 اورونه بیا ولین دی ور کړی چې دومره بالنګ دی کړي را بشوس د کراچي کینګ بیټینګ لو د پېښور زلمي بالنګ لا میتیو ویټ ډیر ښه سٹارټ ایستل او 23 رنز کړي په 15 بالونو باندې شرجیل 0 رنز کو حیدر علي 12 رنز قاسم اکرم 7 رنز شعیب ملک او اماد وسیم آوټسټینډینګ بیټینګ نه کوي اماد وسیم چې کوم دی 80 رنز کړي دي په 47 بالونو باندې جی او شعیب ملک په 34 بالونو باندې 52 رنز کړي دي د پېښور زلمي بالنګ کتا سو ګورئ 4 اور 34 وهاب ریاض 2 وکټ ایستل دي خرم شهزاد 4 اور 47 0 وکټ جیمز نیشم چې 4 اور 26 ټو نه خبرنګ چې کوم دی جیمز نیشم کړي دي په 4 اور کې 26 2 وکټ شاکب الحسن 3 اور 32 0 وکټ سلمان ارشاد 4 اور 42 1 وکټ او سفیان مقیم 1 اور 14 چې دا یو ریس سپینر دی خو چونکه د صرف یو اور کړي 14 رن ور کړي بابر اعظم بیا بل اور نکو نو دا چې کوم دویم میچ د پی اس ال چې یو ډېر تھریلینګ میچ شو پېښور زلمي وګټلو صرف او صرف په 3 رنزو باندې جی دا ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ ویډیو خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام